سلامونه ملګرو، د بشرا بیگم د صداقت په حوالې سره د مولانا طارق جمیل صاحب دغه کلیپس واورئ. خواتین اول بھی بہت ساری آئیں. یہ پہلی خاتون اول ہیں جو پورے اسلامی حجاب میں ہیں، نقاب میں ہیں، پردے میں ہیں. پورے میرے پاکستان کی خواتین کے لیے ان کی زندگی ایک پیغام ہے کہ اتنے بڑے منصب پر بھی پردے کیا جا سکتا ہے. یہ بھی وہ ان دو چیزوں میں وہ اپنی مثال آپ ہیں. ملګرو، دغه کلیپس تاسو واورېدو. د مولانا طارق جمیل صاحب مطابق زه نه وایم، بلکې مولانا طارق جمیل صاحب د چا د علم، د چا د شخصیت او د چا د کردار نه چې په هغې کې خبرې نه کېږي، یعنې مین د دنیا یو انتهایي نامور او معزز شخصیت مولانا طارق جمیل صاحب هم دا خبره کړې ده چې دا اسلامي روایاتو یو رول ماډلز بشرا بیگم د دنیاوي اقتدار باوجود هغه د پردې په میدان کې د ټول امت مسلمه دپاره یو رول ماډل دی. نو د دغې نه پس خو که په دې باندې بیا هم څوک بحث کوي، نو یقینا چې هغه به د دغې اسلامي روایاتو د اسلامي قوانین نه ناخبره وي او د مولانا طارق جمیل صاحب د دغه بیان به هم مخالفت کوي. امید دی چې داسې رول ماډل چې کوم دی زمونږ په وطن کې، زمونږ په پاکستان کې موجود وي، نو فخر کوو او په دغه هیله سره چې ویډیو مخکې شیر کړئ چې دغې ملګرو ته ورسیږي. څوک چې د کم علمۍ د وجې نه په دغه باپرده خاتون باندې د تنقید ګزارونه کوي، ضرور د خپلو خیالاتو اظهار هم د کمنټ سیکشن کې وکړئ او ویډیو ورسره مخکې شیر کړئ. والسلام.